نو د ابراهیم علیه السلام دا واقعه د ملګرتیا او د دوستۍ باره کې ډیره عجیبه ده. یو پیر په ابراهیم علیه السلام پسې ملک الموت راغی، عزرائیل علیه السلام روحونه چې اخلي، چې د ابراهیم علیه السلام نه روح واخلي او د دې دارې پانی نه رخصت کړي. ابراهیم علیه السلام ورته وویل هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله، تا د اوسه پورې داسې یو ملګری لیدلی دی چې هغه د خپل ملګري نه روح اخلي، خپل ملګری وجني، خپل ملګری څوک وجني؟ ملک الموت حیران شو چې خبره خو صحیح ده. ټیک ته د الله سبحانه وتعالی حضور ته ځم او عرض کوم چې ستا خلیل داسې فرمایي. ټیک ته د الله سبحانه وتعالی دربار او حضور ته لاړو ملک الموت او ابراهیم علیه السلام دا قول ورته ذکر کو چې ستا خلیل علیه السلام داسې فرمایي. الله سبحانه وتعالی ملک الموت ته یو ډیره خوږ فرمان وفرمایي چې لاړ شه او زما خلیل ته وایه چې هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله بعینه. دغه شان جملې ورته وفرمایلې الله سبحانه وتعالی. ملک الموت چې ابراهیم علیه السلام نه دوباره راغی او د الله سبحانه وتعالی دا فرمان ورته ذکر کو چې هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله، تا د اوسه پورې داسې یو دوست لیدلی دی چې هغه د خپل ملګري او د دوست د ملاقات ته انکار کوي. چې کله ابراهیم علیه السلام د الله سبحانه وتعالی دا فرمان واورېدو نو فوراً پوه شو چې دا مرګ او دا روح قبض کول دا د الله سبحانه وتعالی سره د ملاقات یو ذریعه ده. نو ملک الموت ته وفرمایل چې عجل تعدي کوه، زرنه روح قبض کړي د الله سبحانه وتعالی سره ملاقات وکم، د خپل حبیب او د محبوب د ملاقات د لطف اندوز شم. دومره د ابراهیم علیه السلام د خپل ملګري الله سبحانه وتعالی سره محبت و، دومره ورسره مینه وه چې کله پوه شو چې دا د الله سبحانه وتعالی سره ملاقات دی نو بیا یې دې ته نه دي کتلي چې دا مرګ دی او مرمه او د دنیا نه به ځم، او صرف دا مخې ته و چې د الله سبحانه وتعالی سره ملاقات دی، د خپل حبیب سره ملاقات دی. ملک الموت ته فوراً وفرمایل چې عجل تعدي کوه، زرنه روح قبض کړه چې د الله سبحانه وتعالی سره ملاقات وکړم. نو دومره د ابراهیم علیه السلام محبت د الله سبحانه وتعالی سره، ولی چې په شریعت دی زندگی تیر کړي او د الله سبحانه وتعالی د حقوق خیال لساتلی، حقوق العباد خلاف ورزي دي نه کړي، پر دې حق دي نه خوړلې، نو بیا به ته د خپل الله سبحانه وتعالی سره ملاقات کوې نو خوشاله وي چې زما نتیجه او رزلټ ان شاء الله دا به پاکي، دا به بهترینی او دا به ډیر صالح. او کله چې حقوق العباد هغه دې ځای کړي، دا یې کې د کوتاهي کړي، نو الله سبحانه وتعالی خپل حق هغه بهي، خو د بندگانو حقوق العباد کې چا کوتاهي کړي نو دا نه بهي. ځکه علما فرمایي چې ظلم دا درې قسمه دی. یو قسم ظلم الله سبحانه وتعالی د سره نه معاف کوي، په دې کې د معاف کېدو گنجائش نشته، دا داسې ظلم دی. دویم قسم ظلم دا دی چې الله سبحانه وتعالی که خوښه شي یو انسان ته به هغه ظلم معاف کړي. او دریم قسم ظلم دا دی چې الله سبحانه وتعالی په غیر د بدلې نه معاف کوي، یعنی بدله به دنه لازم اخلي به دغه ظلم کوي. اولنی قسم ظلم چې الله سبحانه وتعالی د سره نه معاف کوي هغه شرک دی. شرک الله سبحانه وتعالی نه معاف کوي. مشرک سړی چې د دنیا نه لاړ شي مشرک، الله سبحانه وتعالی دا نه معاف کوي. دویم قسم ظلم دا دی چې الله سبحانه وتعالی خوښ شي نو انسان ته به معاف کړي ورنه سزا به ورکړي. هغه ظلم هغه په حقوق الله او د الله سبحانه وتعالی په فرامینو کې کوتاهي کول، د هغې خلاف ورزي کول، د الله حکم نه منل، مونځ دی، زکات دی، حج دی، روژه ده، جهاد دی، دنیا شی داسې د الله سبحانه وتعالی حقوق دي، هغه انسان ضایع کړ او دی لاړو د دنیا نه بې توبې. ځکه چې کس توبه وباسي الله سبحانه وتعالی ورته ټول ګناهونه معاف کوي، او بعضې قضا دي هغه به دی دوباره راګرځوي. نو الله سبحانه وتعالی که خوښ شي نو دا به ورته معاف کړي.
دریم قسم ظلم دا چې الله سبحانه وتعالی په غیر د بدلی نه معاف کوي. نو هغه ظلم دا چې یو کس پر دې حقوق دي، یعنی په حقوق العبادو کې کوتاهی کول، د حقوق العبادو خلاف ورزي کول. الله سبحانه وتعالی به دې انسان نه بدله اخلي، یا هو به هغه بنده معاف کی ول حق به ته معاف کی، یا به الله سبحانه وتعالی د دې انسان نه بدله اخلي. دا درې قسم ظلم دی. نو چې یو انسان باندې د درې قسم ظلمونه کې یو ظلم هم نه وي، بیا به تر الله سبحانه وتعالی سره ملاقات ته خوشحالېږي، مرګ ته بیا خوشحالېږي، بیا به ستا لپاره مرګ تحفه وي. الموت تحفة المؤمن، د مؤمن لپاره اسم تحفه ده. یو نه ورځ مؤمن به د جهنم نه راوځي که چېرته لاړو او جنت ته به داخلي. الله سبحانه وتعالی دې مونږه د دې درې وړو قسم ظلمونه نه وساتي. الله سبحانه